بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو لکه څنګه چې د سړی د پاره په شریعت کې د چاندې استعمال او حد مقرر دي سلورنیمو ماسو پورې. نو آیا د سونې په استعمال کې هم د حد مقرر شته د جواز او کنه؟ نو زموږ فقهاو لیکلي دي د صحیح احادیث په رڼا کې التختم بالذهب حرام فی الصحیح. د سړی د پاره د سونې استعمال مطلقاً ناجایز دی او حرام دی. کو لګوي او کو زیاتوي استعمال په دنیا کې د لپاره حرام دی. زموږ په عرف کې دا یو رواج دی چې خواخي او سخر د خپل زوم د لپاره په واده کې د سونې ګوتمه جوړي او دا سیس ولا جوړي چې دغه سیس استعمال د زوم د لپاره جایز نه دی. نو دې د لپاره بهتر صورت دا دی چې دغه ګوتمه پیسې دی براه راست د لور کی چې دا بزان لسه مفید سیس واخلي او یادې دغه ګوتمې په پیسو باندې د لپاره یو داسې مفید سیز والی چې د لپاره استعمال جایز وي او بل فرض و تقدیر خواخي او سخر د خپل زوم د لپاره د سونې ګوتمه جوړ کړه هغه د لپاره خو استعمال جایز نه دی. نو بهتر بیا دادی چې دا زوی دی خپل مور ته دا ګوتمه هدیه کې ورګي یا د خپل خورکې ته ورګي او یا د خپل بیبي ته ورګي. په هر صورت خپل استعمال جایز نه دی. نو دې د پاره دا یو رسم دی دا ختمول پکار دی. په دغه پیسو باندې د ظلمي د پاره مفید سیده غستل پکار دی چې هغه د پاره په شریعت کې استعمال جایز وي.